کتاب الحیض. نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا کتاب الطہارت، کتاب الوضو، کتاب الغسل دارنگی پدې سلسله کې کتاب الحیض هم ذکر کوي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې سره مونږ نه کیږي، نو دا په کتاب الطهارت کې ټول یو قسم له شامل دي. نو کتاب چې هغه ثابت دی په مسائلو د حیض کې. حیض دغه ماهوارې ته وایي کم چې په زنانو باندې ماهانه راځي. وقول الله عز وجل، او په دې سلسله کې دا قول د الله رب العزت هم پروت دی د دلیل په شکل باندې چې ویسألونک عن المحیض، تپوس کوي ستانه په باره د ماهوارۍ چې آیا زنانه په ماهوارۍ کې شوه، نو دې زنانه سره به موږ څه کوو؟ دا د جاهلیت په زمانه کې او د یهودو هغوی به بالکل ځان سره بیا په کمره کې هم د حایضه ښځه نه پرېښودله، او نصاراو خبیثانو ورسره هر عمل په دغه حالت کې هم کو. نو ویسألونک عن المحیض، دا مسلمانان تپوس کوي ستانه د حیض په باره کې چې آیا منګه د یهودو مشرکانو په شانتې کار وکړو د حیض والا ښځې سره، او که نه د نصاراو په شانتې؟ نو جواب راغی قل هو اذن، قل اوایا پیغمبره هو اذن، دا خو تکلیف دی، ازاده گندگی دا، فاعتزلوا النساء فی المحیض، جدا کوي زنانه د ځانونو نه په زمانه د حیض کې. ولا تقربوهن، او مه نږدې کېږئ دې زنانو ته، یعنې دې سره کوروالی مه کوئ، حتی یطهرن، حتی چې دا زنانه پاکې شي. فاذا تطهرن، کله چې دا زنانه ښې پاکې شي، نو فأتوهن من حیث امرکم الله، پس راشئ تاسو دې زنانو ته د هغه ځای نه ورته راشئ د کوم ځای نه چې تاسو ته الله تعالی امر کړی دی د راتلو، چې هغه موضع الزرع دی او پټی دی، هغې ته راشئ چې موضع الحرث دی، او موضع الفرث ته به نه راځئ. ان الله یحب التوابین، یقینا الله دوست ګڼي توبه ایستونکي چې ګناهونه ترې کېږي او الله ته غوږونه نیسي، نو دا خلک د الله خوښي. ویحب المتطهرین، او دغه رنګې یقینا د الله خوښ دي چې کوم دی هغه ځان پاکوونکي خلک. نو دا آیات امام بخاری دې دپاره ذکر که چې معظم احکام د حیض دا په دې آیات کې ذکر شوي دي، ځکه دا آیات د دلیل په طور باندې دلته ذکر که. باب کیف کان بدء الحیض وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شیء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. دا امام بخاری باب دی، باب دے ثابت په بیان دی کې چې په کم کیفیت باندې شروع د حیض شوی وه، د دې حیض دا ابتدا څنګه شوی وه.
او په دې کې دا قول د نبی اکرم پروت دی چې هذا شیء كتبه الله علی بنات آدم، دا حیض یو څیز دی چې الله لیکلی دی په لوڼو د آدم باندې. دا ټولې ښځې د آدم علیه السلام لوڼه دي، نو دا الله تعالی په دې باندې لیکلی دی. او وقال بعضهم، بعض علما وایي چې کان اول ما ارسل الحیض علی بني اسرائیل، ړومبنې چې رالیږلی شوی حیض نو دا په زنانو د بني اسرائیلو باندې رالیږلی شوی. نو یاداره چې ابتداءً الله تعالی په بناتو د آدم دا لیکلی دی. یا وروستو زمانه کې چې بني اسرائیلو کې بدماشۍ شروع شوې او ښځې بدماشانې شوې، نو الله تعالی پې دا شی روان کړ. قال ابو عبدالله، وای ابو عبدالله امام بخاری، حدیث ته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اکثرو، یعنی دا مشتمل دی دی ټولو لره چې هذا شیء كتبه الله علی بنات آدم. د نبی علیہ السلام قول عام دی، دا د بني اسرائیلو ښځو له هم ورغی او د غیرو بني اسرائیلو ښځو له هم ورغی، ټولو له ورغی. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نريد إلا الحج. عائشة وی منگ دا پیغمبر خدا پا معیت کی اوتو او زمانگا اس اراده نوا سوا دا حج، دا حج پا تکل کی پا قط اوتو. فلما کننا بسرف، کله چې منگا پا سرف مقام بانی موجود شو، دا پا 9-10 کلومیٹر کے مکہ معظمی تا یو قریو کلی دی، سرپ ورته ویلی کی. نو چې منگا دیتا نزدی شو او دیتا منگا ورسیدو، نو حستو پا ما بانی مهواری شروع شو. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، نبی کریم زما خواطر آگئے و زجارم. فقال ما لکی انفستی، ما تیویل صدر بانی وشو ولی حیز دی شروع شو. قلت نعم، ما ویل جی آو حیز شروع شو. او قال ان هذا امر كتبه الله على بنات آدم، دا یو سیز دی چې الله رب العزت لیکلی دی په لوڼو د آدم باندې. فقضی ما یقضی الحاج، ته کوه هغه چې حاجیانې کوي، کوم افعال چې حاجیان کوي هغه به ته ټول کوي، غیر الله تطوفی بالبیت، سوا د دې نه چې بیت الله شریف ته به نه نږدې کېږي، طوافونه به نه کوي، ځکه چې الطواف بالبیت صلات دی. نو دلته به بیت الله ته به نه نږدې کېږي، مسجد حرام ته به نه نږدې کېږي، او نو ټول کارونه د حج کوه، خدا یو کار به نه کوې، ځکه دا په جومات کې دی، ستا تلل ته ممنوع دي، تا باندې مونځ نشته او دغه طواف ګویا کې د مانځه په ځای باندې ولاړ دی. نو دا کار کوه. قالت وضح رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نسائه بالبقر، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی وکړله د خپلو بیبیانو نه په غوا باندې، غوا یې د ټولو نه حلاله کړه چې دا زما د دغه چې کوم دی بیبیانو دغه دی، دا قربانی ده. دلته بقر و یروى بالبقرة والفرق بینهما كتمرة وتمرة، تمر و تمرة، تمر جمع او تمرة مفرد دی. دغه چې بقر چې کوم دی جمع ده او بقرتون چې کوم دی دا دی مفرد دی. على تقدير عدم التاء يحتمل بأكثر من واحدة،
او جواز التضحیه لامراته سړی د خپلې زنان دپاره قرباني کولی شي او کولی شي خو که واجبه قرباني نو بیا د خاوند به د ښځې نه اجازت غواړي که نفلي قربانۍ نو په نفلي قربانو کې بیا ښځې نه اجازت اخیستل ته حاجت نشته باب غسل الحائض رأس زوجها و ترجیله امام بخاری باب دی انزل د زنانا چې په ماهوارۍ کې دا سر د خپل خاوند دا انزلی شي که نه و ترجیله او دا سر وله ګمنځولی شي که نه نو معنا دا ده چې حایضه ښځه د خپل خاوند سر ومینځلی شي او ګمنځولی هم شي حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت وايدا كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض ومزه ما با ګمنځاو سر د پیغمبر اسلام او زبا په حیث کې وما او دا سر چې به عام طور سره نبی علیه السلام له ګمنځاو نو سر به ولاول وینځه او هسې عام عادت هم دا دی چې سړی سر ووینځي نو وروسته یې ګمنځوي حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروه عن عروه انه سئل تپوسو شردنا چې تخدمني الحائض یو سړي تپوسو کو آیا حایضه زنانه زما خدمت کولی شي زما بیبي دا په حیض کې ده دا زما خدمت کولی شي او تدنو مني المرأة او نزدې کېدی شي ما ته زما بیبي وی جنوبون او حال داری چې دا په جنابت کې وي زما خدمت کولی شي حایضه ښځه او ما ته رانږدې کېدی شي په داسې حالت کې چې دا حایضه ده فقال عروه كل ذلك علي هين دا ټولې خبرې په ما باندې آساني دي دا معمولی خبرې دي دا ټولې کولی شي وكل ذلك وای دا چې کنه هي معنا دا شو چې كل ذلك علي هين وكل ذلك دا معنا دا چې تخدمني وليس على احد في ذلك بأس نو دا معنا دا دا چې دا ټولې کولی شي وكل ذلك تخدمني دا ټول خدمت زما کولی شي او وليس على احد في ذلك باس نشته په یو تن باندې په دې کې څه حرج او ګناه او دا کوم ځای نه وی اخبرتني عائشه خپل ترور را خبر را کړی عائشه ام المؤمنین چې انها كانت ترجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وعائشه ګمنځاو به سر د پیغمبر وی حایض ورسول الله صلی الله علیه وسلم حينئذ مجاور في المسجد او نبی علیہ السلام معتکف په دې وخت کې په جمعات کې اعتکاف کو نو یودنی لها نبی علیہ السلام بزان ورته رانږدې که عایشې ته رأسه خپل سر خپل سر به ورته راسې رانږدې که او په دریچه کې ورته رسېده وویسته داسې او هي په حجرتها او عایشه به په خپله کمره کې وه نو ترجله وحایض نبی علیہ السلام له به سر ګمنځاوه او نبی علیہ السلام دغه دا به په ماهوارۍ کې وه باب قراءة الرجل في حجر امراته وهي حائض امام بخاری باب دی پدې کې تلاوت کول دی یو سړی په داسې حالت کې چې د سر په غیږه د خپلې بیبي کې دی او ښځه حایضه ده د حایضې ښځې په خپلې ښځې
حایزې په جولۍ کې سر ایښی دی او تلاوت کوي کولی شي که نه شي کولی او وکانا ابو وائل یرسل خادمه او دا ابو وائل دا یو تابعی عالم دی د صحابه و شاګرد دی یرسل خادمه لګلو به خپل خادم لره خپل خادم به ولیږه او وهي حایز دا به اصل کې وینځه وه خادم دا خادم چې به کم لېږه دا به وینځه وه او دا په ماهوارۍ کې وه او چاته به یې لېږه الی ابي رزین دا یو ابي رزین ته و ابو رزین ته به یې لېږه قرآن مجید به یې غوښته نو په تأتیه بالمصحف دې حایزې ښځې به دې ابو وائل ته د قرآن هغه نسخه راوړله او وتمسکه بغلافه نیولې به دې لره په هغه کپړه د هغې باندې غلاف هغه کپړې ته وایي چې قرآن مجید پکې راتاوي قرآن مجید پکې تړي هغه غلاف دی نو هغه کپړه په کپړه کې به یې نیولی او د ابو رزین نه ابو وائل ته به یې راوړه نو دا کار هم کولی شي قرآن مجید هم راوړی شي چې په کپړه کې حدثنا ابو نعيم فضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته بیان امام بخاری وی ما ته زما استاد ابو نعيم بیان کړی دی دای کونیه ده او نوم یې څه دی فضل ابن دکین چې هغه فضل دی د دکین زوی دی دا فضل وایي سمع زهیرا دا اورېدلي د زهیر استاد نه او زهیر اورېدلي و د چا د منصور زوی د صفیه نه چې ان امه مور د ده چې وا حدثته بیان یې کړی و دته چې ان عایشه حدثتها او هغې ویل چې عایشې ما ته بیان کړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یتکئ فی حجري نبی علیه السلام به تکیه وهلې وه زما په غېږ کې وانا حایض نو زه به په مهوارۍ کې وم ثم یقرأ القرآن بیا به یې قرآن لوستلو امام بخاري په دې کې رد کوي په هغې خلکو باندې چې هغه د دې نه منع کوي باب من سمى النفاس حیضا امام بخاری باب دی دا عائشہ مبارکی چې نوم دی د نفاس حیض ته په حیض باندې اطلاق د نفاس کوي نو هغه خلکو په باره کې باب دی حدثنا مکی ابن ابراهیم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها ام سلمې دې ته بیان کړی او قاله بینما انا مع النبي صلی الله علیه وسلم مستوجعة فی خمیستنا زه د نبی علیه السلام سره ستوني استغه پرته وما په خمیستن په غټ صادر کې خمیسه اصل کې هغه صادر ته وایي چې څلور ګوټې صادري مربع وي مربع صادر دی او پلونه پکې دي دې ته وایي خمیسه هغه دغه ویلو که نه ابو زید چې لبست الخمیسة ابغي الخبیثه او انشبت شسی فی کل شیسه دا دې مقامات کې دي و چې لبست الخمیسه لابغي الخبیثه وای ما واغسته چې کوم دی لمیسه یعنی ما چوغه په ځان باندې راواچوله او لټاو مې چې کوم دی حلوا لره پوهېږئ پرې باندې نو خمیسه او خبیثه خمیسه را غټ صادر دی په ځان باندې غټ صادر راواچو ابغي الخبیثه چې طلبومه حلوا لره خبیثه حلوا ته ویلې کېږي پوهېږئ پرې باندې نو ځکه دی وایي چې زه پرته ومه په خمیسه کې د نبي علیه السلام سره اسحستو په ما باندې مهواري شروع شوه فانسللتو غلي غوندې د بسترې نه راووتم نو
فاخذت ثياب حیزتی ما راواغستی هغه جامې د حیض خپلې حیزه هغه کپړو د حیض ته وي ما مې واچولې فقال ما ته نبی علیہ السلام وایي چې ام سلمې نفستې یعنی دا دلته حستې د حستې نه تعبیر په څه باندې وشو په نفستې باندې د دې وجې نه نفاس اطلاق په حیض کېږي او د حیض پر نفاس کېږي قلت نعم ما ویل او جی فدعانی ما تل راځه فاستجعت معه ځان سره سمله علما فی الخمیلة په صادر کې اوس دا خمیله د خمیله صادر ته ویل کېږي نو عامه خبره ده باب مباشرة الحائض امام بخاری باب دی د کمې زنانه ماهواري چې شروع شي نو خاوند دې سره مباشرت کولی شي مباشرت دې ته وایي چې دا پوستکی د زنانه د نارینه او د نارینه د زنانه سره لګي بغیر د جامو نه دا مباشرت دی نو دا کولی شي که نشي کولی دا ټول کولی شي خو که ځان یې قابو کړي پیغمبر خدا به کول خدا غزان په قابو کې و نو که بل سړی همداسي او ځان یې په قابو کړي نو هغه کولی شي چې د حلالو سره په حرامو باندې ورنشي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهي عائشة أم المؤمنين امزا غسل بکولو ما او نبی علیہ السلام د یو لوښي نه او وکلانا جنوب موږ دواړه به جنوبو او وکانه نبی علیہ السلام یامروني ما ته به حکم کو فاتذرو نو ما به لنګ واچو ما ته ویل چې عایشې لنګ واچوه فیباشروني نو ما سره به د خپل پوستکی لګاو وانا حایض او زه به په ماهواري کې وم او کانا یخرج راسه پیغمبر خدا خپل سر رویست ماته الی ماته او معتکفن استیر شو هلته مخکې او وهو معتکفن پیغمبر با اعتکاف کوونکی په جومات کې نو په اغسله اوس پیش وای که نه هلته د غسل ټکی نه و راغلی ما تاسو ویل چې دی دغه ږمنځولو سره دا انزل لازم دي نو په اغسله ما به له سر وینځه واینه حایضون حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مصهر قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا ويا شوم المؤمنين ويوتنا بمنغا أمهات المؤمنين كي إذا كانت حائزا كرش بدي مهواري شوروشوا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها نبی علیہ السلام به اراده وکړه چې د دې زنانه سره مباشرت کومه نو امرها حکم به ورته وکړو چې ان تتذر لنګ واچوه فی فور حیضها په هغه جلد په هغه تیز حیض کې چې په مخه باندې وینه را روانې ثم یباشرها بیا به ورسره مباشرت کوو قالت بیا عایشه وایي وایاکم وأيكم يملكو إربه یا يملكو عربه کم یو پتاسو کې ډیر مالک دی د خپل خاص اندام چې هغه د هغه په قابو کې وي چې مباشرت کوي خو د حرامو نه دی ځان ساتلی شي نو کم یو پتاسو کې مالک دی د خپل خاص اندام او چې عرب شي نو بیا حاجت معنا ده مراد په دې نه شهوت دی کم یو په تاسو کې مالک دی د خپل شهوت چې د خپل شهوت مباد په د باندې غالب شي او دی په حرامو کې پرېنوځي کما کان نبی سم یملکو اربه یا عربه لکه څنګه چې پیغمبر خدا د خپل خاص اندام یا د خپل حاجت مالک و او هغه په قابو کې و داسو کې تاسو کم یو دی تابعه خالد وجرير عن شيباني حدثنا أبو نعمان
قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه کله بچ نبی علیہ السلام اراده وکړه چې مباشرت وکړي د یوې زنانه سره د خپلو زنانونه نو امرها حکم به ورته وکړو فتظهرت نو هغې به لنګ واچو وهي حایض حالانکې دا په مهوارۍ کې به او بیا نبی علیہ السلام به مباشرت کو. رواه سفیان عن شیبان. باب ترک الحائض الصوم حایضه ښځه به روجي نه نیسي. باب د ثابت و بیان د پرېښودلو د حایضې کې روجي لره په حایضې ښځې باندې روجي نشته دی قضا به یې راوړي او منځونه قضا هم پرې نشته د منځونو قضا پرې نشته د هغې وجه راغله چې دا په میاشت کې 10 ورځې راځي او 10 ورځې دا منځونه قضا کوي او بیا راګرځوي دا ډېره ګرانه ده په دې کې وما جعل عليكم في الدين من حرج ده. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياذ بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحاب فطر الى المصلى. نبی کریم وته په لوی اختر کې وخت ډېر تیر شوی دی یا په وړوکي اختر کې مصلی ته ابو سعید وی ډېر ټیم تیر شوی اوس رانه لږ غوندې فکر نه خبره بدله ده چې غټ اختر کې وته عیدګاه ته او که نه په واړه اختر کې عیدګاه ته ووته خو اخترو او عیدګاه ته وتلو دا لنډه دونه زده کوي. نو په مر علی النساء تیر شه نبي علیه السلام د زنانو په خوا باندې فقال یا معشر النساء ای ډلې د زنانو تصدقنا خیراتونه وکئ خیراتونه فإني أريدكن أكثر أهل النار ما أريدو تاسو لرا زیات د جهنميانو نه یعنی په جهنميانو کې مې اکثریت ستاسو ولیدو. فقلنا وبما یا رسول الله زنانه ورته د الله پیغمبر دا ولی په څه وجه قال تکثرن اللعن ویل تاسو دا لعنت ډېر وی په پلانې دي لعنتي او په پلانې دي لعنتي دا داسې وي وتکفرن العشیر او تاسو ناشکري د خاوند کوئ د خاوند ناشکري کوئ تاسو او خطرناکې په دې یی چې ما رأیت من ناقصات عقل و دین نه دی لیدلی ما داغه کمو عقلونو او د کم دین والونه اذهب للب الرجل الحازمي چې بوزي هغه خالص عقل د سړي مضبوط د یو مضبوط سړي باندې همداسې اثر اندازه شي چې په ګډ وړو باندې سر کی او په شړو باندې سر کی. من احداکن نمی دی لیدلی د ناقصات العقل والدین چې ډېر بوتلونکي وي هغه خالص عقل د سړي مضبوط لره من احداکن د یو تن ستاسو دوه ستاسو تاسو نه منتر ستاسو یاد دی. قلنا وما نقصان دیننا ای د الله پیغمبره زمونږ د دین کمی څه دی زمونږ د عقل کمی څه دی یا رسول الله قال الیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل نبی کریم ورته وویلې چې ولې نه ده ګواهي د زنانه په مثل د نیمې ګواهي د سړي باندې قرآن دا خبره نه ده کړې چې دوه ګواهان به تاسو ګورئ که دوه ګواهان نه پیدا کیږي او یو ګواه پیدا کیږي نو بیا به دوه زنانه به تاسو ودروئ او دا دواړه زنانه به د یو سړي په ځای باندې ګویي ورکوي که د یوې نه ایر شي نو بل به یې ورته رایادوي بله به ورته رایادوي چې ورې خورې تا ته یاد نه دي چې داسې خبره ما موږ کړې وه نو دا یو بل ته بیا یادوي ښه قلنا بلا دا خبره خو ټیک ده جي
دا هغه قانون شهادت دی. یو ځلې تیر تاریخ کې دا د دې پوځیانو او د دې دغه ادارو د دې دا ښځې چې نو دا داسې بدماشانې نو دا یو جلوس یې ویسته په لاهور کې او پای کې دا چیغې ویلې چې قانوني شهادت مردباد. نو قانوني شهادت مردباد خدا معنا ده چې قرآن مردباد، ځکه چې دا خو د قرآن آیات دی. نو میا طفیل محمد رحمت الله علیه هغه بیان ورکړ او ویلي چې کومو ښځو دا الفاظ ویلي دي هغه ټول د تجدید د نکاح وکړي، کلمه دې ووایي او تجدید د نکاح دې وکړي. نو میا صاحب یې ګرفتار کړ. منګه شیرګړ کې په هغه زمانه کې، نو په دې شیرګړ کې منګه جلوس وویسته او منګه چې میا صاحب په 2 غنټو کې دننه پرېنښو نو بیا به ګورو. د جماعت اسلامي یو هیبت په هغه زمانه کې په الله یقین وکړه. چند افراد بو خدا سے تی دا حکومت بم یریده او دا خلق بم تی یریده. بس میا صاحب فوراً دا راخ پرېښود. نو اس دا راته یاد شو چې قانوني شهادت مردباد چغې دي په هغه وخت کې موالې وي. منګه په دې تمه ناست یو چې پاکستان کې به شریعت نظام راشي. شریعت نظام دا مولیان پې پوهې دي چې شریعت نه راځي خو دا نور شیخ ورته به پرېږدي خلکو ته که نو ځکه یې پرې بل شي باندې ورخېټه ور واچوله پوهېږئ. او د دې په ځای باندې چې شریعت نه جمهوري اقدار خپلول پکار دي. جمهوري اقدار خپلې کوي. دغه د جهنم دپاره په دغه اقدارو کې ډېر خلک تیاریږي، تاسو هم پکې ور واچئ. ډېر لوی دی جهنم او مړیږي هم نه. هل من مزید. والله که په دې علم رانه بې اخلاص شئ. نو دا د قانون شهادت په باره کې مې خبره ذهن ته راغله. قلنا بلا قال فذاک من نقصان عقلها. دا د ښځې د عقل نقصان دی. الیس هذا حازت لم تصلي ولم تصم. ولې نه په تاسو کې یوه تنه چې کله په دې ماهواري راشي نو نه لمونځ کوي نه روژه نیسي. قلنا بلا یا رسول الله. ولې نه یې د الله پیغمبره؟ قال فذلك من نقصان دینها. دغه د دین کمی دی چې ښه روغه جوړه کور کې ناست او خوري وسکي او نه لمونځ کوي او نه روژه نیسي. بابو تقضي الحائض المناسک كلها. امام بخاری باب دی چې ادا کوي به حائضه او کوي به حائضه افعال د حج ټول. اوس مخکې تیر شو نبی علیہ السلام عایشې ته ویل ټول کارونه کوه سوا د دې نه چې طواف به نه کوې ځکه طواف په جومات کې دی. نو دغه رنګې دلته هم دا مسله ده چې تقضي المناسک كلها. حایضه به کوي افعال د حج ټول الا الطواف بالبیت مگر طواف د بیت الله شریف نه نشي کولی. وقال ابراهیم لا بیت. ابراهیم نخی وی باک رشته که یو آیات لولی. اولم یرا ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. عبدالله عزیز عباس ویلی که جنوب سره قرآن تلاوت کوي یو قرآن راګیسلی یو د قرآن تلاوت دی په یارو د قرآن تلاوت کوي عبدالله عزیز عباس په کې هیڅ باک نه کو. او وکان نبی صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله به یادو په ټولو حالاتو کې که په جنابت کې به او که په جنابت کې به نو الله به یادو. او وقال ام عطیه كنا نؤمر ان نخرج الحيض. ام عطیه صحابیه ده دا وی اومنګه موږ ته به حکم کې در جناب رسول الله له طرفه ان نخرج الحيض چې موږ به وباسو حیض والا زنانه هم د اخترو منځونو ته عیدګاګانو ته به موږ ته دا حکم چې
چې تاسو به ځان سره حایزي ښځې هم بوځئ نو په یکبرن بتکبیره دوی به هم الله اکبر به وایي څنګه چې عام خلک وایي او یدعون دعاګانې به هم کوي. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفیان ان حرقل دعا بکتاب النبي صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن عباس وایي ما ته ابو سفیان خبر را کړی چې حرقل راوغوښته کتاب د نبي کتاب یعنی خط د نبي علیه السلام فقرأه نو ویلسته دې لره فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب. د دې نه دا څه ثابتوي چې حرقل خو غیر مسلم او غیر مسلم چې کوم دی هغې د غسل اهتمام نه کوي نو بسا اوقات په جنابت کې هم نایسي دغسې او په بېاودسۍ کې خو خودي او هغه د نبي علیه السلام خط راواخیست او په دې آیات باندې مشتمل ویرس یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. اے کتاب والو راشئ یو خبرې ته چې برابره ده زمونږ او ستاسو منځ کې. الآیه الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا دا بقول لي الى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر وای عطاء بن ابي رباح تابعي عالم دی د خپل استاد جابر نوای چې حاضت عائشة فسكنت المناسك كلها نو کول ټول افعال را غیر طواف بالبيت ولا تصلي منذ بهم نکو. وقال الحكم اني لاذبح وانا جنوبنا حکم سیب وای ما به علاله کول او زب په جنابت کیوما حالانکه علاله سره کوي بسم الله الله اکبر وای. وقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الله فرمایي مخورئ تاسو د هغې مذبوحونه چې یاد نه کړی شي په هغې باندې نوم د الله. نو ګوره که نه ما به علاله کوله او دې آیات کې راځي چې تاسو علاله کوئ نو بغیر د نوم د الله نه به نه کوئ نو الله نوم به حکم اخیسته. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم ابن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج. وتو منګه د نبی علیہ السلام سره او نه یاداو منګه مگر حج یعنی زمونږ اراده د حج ولا بلیس نه وه. فلما جئنا سرپا کله چې موږ سرپ مقام ته رالو تېر شو مخکې نو طمستو زه په دغه دا زما مهواري شروع شوه. فدخل علی النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابکی نبی کریم را دننه شولو او زه چې کوم دی زه جاړم. فقال ما یبکیکی څه شی دی جړی؟ قلتو لوددتو ما ورته ویلې زما دا ډېره خوښه وه او دا راته ډېره ګرانه ده اوس چې دقسې وې چې والله انی لم احج العام زما په خدای قسمي زه په دې خوشحاله یم چې زه سا کال حج له نه وې راغلی ځکه له ما باندې څه وشو. قال لعلك نفستي نبی کریم ویل کېدی شي تا باندې مهواري راغلي. قلت نعم ولا او کنه. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاض نبقى خير بیا سبب ان شاء الله.